Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, today our topic of discussion is opening and closing of stomata. How stomata open and closed. Stomata څنګه کولاویږي او څنګه بندیږي د دې نه مخکې چې کوم زموږ لیکچر پای کې موږ ډیټیل سره خبره کړې چې stomata څه شی دي. نو موږ پای کې دا سوي چې د stomata دا کچ پورس دي یا کچ سوري دي چې په لیوز د پاسه یا په اپر سرفیس یا په لوور سرفیس سره اٹیچ دي او ایکسچینج اف گیسز کوي او ټرانسپیریشن هم کوي. بیا موږ دا خبره هم کړې چې د stomata په لیوز کې موجود وي او کم چې ګراسز دي د ګراسز په سټم کې موجود وي. دا خبره خو کلیر ده که نه؟ Stomata, these are small microscopic pores present in leaves and young stem. دا stomata دا کچ microscopic pores دي یا سوراخ دي چې دا موجود دي سټوډنټ په څه باندې په لیوز باندې او کم چې ینګ سټم دی سپیشلی کم ګراسز چې دي په ګراسز کې stomata په سټم باندې موجود وي. opening and closing of stomata are biophysical mechanism. دا خبره ځان سره نوٹ کړئ چې دا stomata څنګه کولاویږي او بندیږي. آیا دته چې څوکیدار ولاړ دی یا لیور پکې لګېدلی دی یا څه کونډې مونډې پکې لګېدلی دي. نو موږ دا خبر وکړه چې opening and closing of stomata are biophysical. دا سره دا biophysical process دی. مطلب دا دی که یو پلانټ نه ته برانچز کټ کړي پاڼه ته کټ کړي نو پای کې بیا stomata کولاوېدل بندېدل پکې نشته. اولنی شرط پکې دا دی چې دا پلانټ دا stomata living وي دا صحیح living وي. بیا موږ چې دا یو biophysical process دی mechanism دی related with چې دا ریلیشن دی د څه سره د پلازما ممبرین سره او د ویکیولر ممبرین سره. دا خبره ځان سره نوٹ کړئ. ان اور ملټي سیګنلینګ پاتوی او دا چې کومه لاره ده کوم ریاکشن دي دا ملټي سیګنلز دي. په دې کې مختلف سیګنل د مختلف طرف نه راځي او هغه سیګنل کوارډینیټیولی د یو بل سره کار کوي او stomata بندوي او کولاوي. The guard cell function is multisensory. ملټي سنسري څه مطلب دی چې هغه مختلف څیزونه هغه سنس کوي هغه فیل کوي هغه ریسیو کوي او هغه له جواب هم ورکوي. نو دې ته موږ څه وایو چې دې کې ملټي سنسري سیل دي. دا هایډرالک وال ایکچولی دا stomata څه دي په دې stomata کې الله تعالی لګولي هایډرالک وال پوینټ ټو بی نوټډ یا یې ته موږ څه وایو واټر ګیټس یعنې په دې stomata کې کچ ګیټونه لګېدلي دي. څه پکې لګېدلي دي لکه او دا ګیټونه په څه باندې ډیپینډ کوي دا په واټر پریشر باندې په واټر پوټینشل باندې. که اوبه پکې سیوا وي نو stomata به کولاویږي که اوبه پکې کمی نو stomata به بندیږي. نو ایکچولی موږ وایو چې په دې stomata په ګارډ سیل کې هایډرالک وال دی یا واټر ګیټس دي چې هغه ریګولیټ کیږي. چې کله هغه اوپن شي دا ګیټونه اوپن وي stomata به اوپن وي کله دا کلوز stomata به هم کلوز وي. environmental factors such as وده د stomata په بندېدو کې او په کولاوېدو کې د environment مختلف فیکټر انوالو دي. هغه فیکټر ما دلته لیکلي دي light, temperature, pH, carbon dioxide concentration, hormones, oxygen, humidity and wind. دا هغه فیکټر دي سټوډنټان سره نوٹ کړئ. light, temperature, pH, carbon dioxide, hormones, oxygen, humidity and wind. چې کله لایټ موجود وي دا خو ظاهر خبره چې کله لایټ موجود وي نو فوټوسنتھسس به کیږي ګلوکوز فارمیشن به کیږي او په ګارډ سیل کې چې کله سلوټ میکانیزم مقدار سیوا شي نو واټر پوټینشل به کمیږي او دا به سراونډینګ نه اوبه جذب کوي نو stomata به څه کیږي دا به کولاویږي. نو دا خبره خو لازمي ده چې لایټ دا به stomata بندېدل او کولاوېدل دا به ریګولیټ کوي. دویمه خبره ده ټمپریچر چې کله ټمپریچر انکریز کیږي نو دې سره به څه چل کیږي stomata به کولاویږي او چې کله ټمپریچر کمیږي نو stomata به څه کیږي هغه بندیږي. دا به انشاءالله اوس په دې ډیټیل کې ډسکس کوم. pH د pH څه مطلب پاور آف هایډروجن آین کنسنټریشن. دا pH پکې ډېر اهم رول ادا کوي. که فرض کړه pH سیوا کیږي نو stomata به کولاویږي که pH کمیږي نو stomata به سره بندیږي. و دا څنګه کیږي دا به انشاءالله په دې کې ډسکس کوو. کاربن ډای اکساید کنسنټریشن که فرض که یو ایر داسې چې پای کې د کاربن ډای اکساید کنسنټریشن نه وي کم وي نو stomata به اوپن وي او چې د کاربن ډای اکساید کنسنټریشن سیوا کیږي نو stomata به څه کیږي دا به
क्लोज कीगी हार्मोन्स और 2 इम्पॉर्टेंट हार्मोन दियो पके दे साइटोकाइनिन दलता हम डिस्कस को पदे देखिए द साइटोकाइनिन और ABA एब्सिसिक एसिड द ABA से मतलब दे स्टूडेंट एब्सिसिक एसिड दा हार्मोन दी चदा द स्टोमेटा पकोलाविदो की और बंदेदो की और अहम किरदार अदा की बेलागी सराक ऑक्सीजन चिकला ऑक्सीजन पैदा कीगी नुसिचल वकी स्टोमेटा बा ओपन बवी ह्यूमिडिटी चिकल नमी सेवावी उब सेवाई पर सराउंडिंग की नु बस टोमेटो सी आगबा क्लोज वी तक ऑलरेडी वाटर वेपर सेवावी व्हेन चिकल हवा चलीगी नु टोमेटो बसी रका कोलावी गजक चदा द टोमेटो चापेर वाटर वेपर कमई नु टोमेटो बसी आगबा कोलावी Environmental factors such as light intensity and quality. Light has a significant role in stomatal movement and light stomata open in photoactive plants. यानी दासी plant हमश्ता जगह light तड़ीर ज़्यादा response शो कई और light पर कड़ीर ज़्यादा involve भी नहीं तुमका सोई photoactive plants. हाँ पदी किदा खबरदान सर नोट के red लेकिन लाइट को मुख्तलिफ 7 कलर दी कनम गदा सीरी को VIBGOYR वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन ऑरेंज येलो रेड पदे 7 कलर की हाँ कम कलर दी चगला टोमेटा पा बंदे दो के पकोलावी दो के इन्वॉल्व दी दादम सर कम दी रेड एंड ब्लू लाइट आर मोस्ट suitable for stomatal opening यानी द रेड लाइट और ब्लू लाइट द स्टोमेटा पर बंदे दो के कोलावी दो के हम किरदार अदा कई ब्लू लाइट मोस्ट इफेक्टिवली ओपन स्टोमेटा यानी पर स्टोमेटा पर वॉल्स की स्टोमेटा पर मेम्ब्रेन की दास सिग्नल शता दास मॉलिक्यूल शता जगह दी ब्लू लाइट तसदी रिस्पांसिबल दी सीधी रखा दी ब्लू लाइट ता इफेक्टिव दी अगर ता रिस्पांस शो कई नो दास कई दास टोमेटा कोला हुई टेम्परेचर सत हुई रेगिस्तान बखैर टेम्परेचर सत हुई दर्जे हरारत तो हुई द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड हीट the average kinetic energy of a body is called temperature and total kinetic energy of a body is called heat. So the temperature is the body average kinetic energy. Average kinetic energy. Stomata also open at night at proper temperature. Then stomata da siri chaga per night time ki hum kola videshun da mukhtari plants dini the night time ki kola vigi zini zyadar plant aga daytime kola vigi. High temperature enhance the activities of hydrolyzing enzyme. Chikala temperature sewavi no the hydrolyzing enzyme haga enzyme chaga water ki dissolve kigi ya water presence ki action show ki nahitamga so hydrolyzing enzyme enhance opening of stomata and stomata kola vigi but excess temperature chikala temperature is ya sewashi excess to ka excess zyada but excess temperature may close stomata nahi to biamanga so midday stomatal closure like was 12 baji kana naga time ke temperature sewa hi kana no stomata obviously ki baba bandi gi temperature which activates stomata may also depends on plant habitat or the temperature that the plant pa habitat ban hum depend ke bas ban reka habitat sa to hi maskan to hi che aya the plant pa yakhze ku sigi دا په درمیانه موسم کې اوسېږي او که دا په ګرم ځای کې اوسېږي. In some plants stomata close it. ځینې پلانټ خو داسې دي چې ټمپریچر 0 ته راشي نو سټومیټا به څه شي دا به کلوز شي. بټ ان هاټ سپرینګ خو داسې علاقې هم شته یا داسې اوبه هم شته. هاټ سپرینګ څه ته وایي چې کوم ګرم چشمې که نه سپرینګ چینو ته وایي یعنی داسې چینی هم چې دغه اوبه یا دغه ټمپریچر ډېر زیات ګرم وي لکه په دې چترال کې چینه ده خلک ورته ګرم چشمه خلک ولې ځي که نه هغه اوبه ډېرې زیاتې ګرمې دي. اوس که پرک پای کې کم پلانټ وي نو پای کې دا ایبیلیټي شته چې دغه سټومیټو په 80 ډګري سینټیګریډ به هم کولاوي په څه باندې نو 80 ډګري سینټیګریډ ډېر هائی ټمپریچر دی خو دا پر پلانټ باندې ډیپینډ کوي او په انوایرمنټل کنډیشن باندې ډیپینډ کوي. pH in stomata. pH is a significant role in opening
enclosing a stomata دا pH پکې د stomata په کولاوېدو کې او بندېدو کې ډېر کی رول ادا کوي. اوس ورته ګوره څنګه enzyme are responsible for the conversion of starch into sugar. starch چې کله څه ته کنورټ کېږي شوګر ته نو دا په څه باندې ډیپینډ کوي؟ دا ډیپینډ کوي په pH باندې. په څه باندې لکه are pH dependent. they work in alkaline medium. دا انزایم په الکلاین میډیم کې ښه کار کوي. الکلاین میډیم څه مطلب دی؟ چې کله pH سیوا وي. rise in pH چې کله pH سیوا کیږي of guard cell favor opening of stomata point to be noted. چې کله pH سیوا وي نو stomata به څه کیږي؟ هغه اوپن کیږي. while fall in pH چې کله pH کمیږي نو stomata به څه کیږي؟ هغه به کلوز کیږي. carbon dioxide and stomata. stomata open at low carbon dioxide and close at high carbon dioxide. دا خو ظاهره خبره چې د کاربن ډای اکساید مقدار کمی نو دا موږ ته پته دی کاربن ډای اکساید اسیډک دی. نو چې کاربن ډای اکساید مقدار کمی نو pH به سیوا وي. pH به څه نو stomata به کولاویږي. چې کله کاربن ډای اکساید جمع کیږي نو دا سره دا اسیډک دی. دا سره نو pH به کمیږي. چې کله pH کم شي نو بیا به stomata څه کیږي؟ هغه کلوز کیږي. and CO2 free air stomata can open and dark. اوس داسې ایر دی چې باید که سټومیټا کاربن ډای اکساید مقدار کم دی نو سټومیټا د شپې به هم کولاوي. and equally in bright light او چې کله فل لایټ پای کې به هم کولاوي. خو شرط پکې دا چې کاربن ډای اکساید مقدار کم وي. هارمونز اینڈ سټومیټا. هارمونز څه شي؟ دا زموږ سره ارګینیک سبسټانسز دي. په پلانټ کې هم پیدا کیږي او په اینیمل کې هم پیدا کیږي. پلانټ چې کوم هارمون دی هغه ډېر زیات دي. خو دا دوه پکې موږ ډسکس کوو. سایټوکاینینز are responsible for stomatal opening point to be noted. cytokinin دا یو داسې هارمون دی چې د سټومیټا څه کوي؟ کولاوي. او د دې اپوزیټ بل هارمون دی ABA. ABA څه مطلب دی؟ abscisic acid. لیکن ABA څه مطلب دی؟ it is also called stress hormone. د بل نوم څه دی؟ stress. stress څه ته وایي؟ stress دباو ته وایي که نه؟ یعنی دا هارمون دی د الله کار کوي چې کله په پلان باندې ډرای کنډیشن راشي د اوبو کمی راشي نو بیا به دا هارمون کار کوي. نو ځکه ورته وایي سټرس هارمون. ABA regulates stomatal closing mechanism. دا ABA دا هغه هارمون دی چې دا سټومیټا څه کوي؟ دا وال ولا بندوي. او سایټوکاینین هغه هارمون دی چې دا سټومیټا وال کولاوي. کلیر؟ اوس دا سټومیټا اوپننګ اینڈ کلوزنګ په دې باندې ډېر زیات هایپوتھیسز دي. خو دا دوه پکې ډېر امپورټنټ دي. یو پکې د سټارچ شوګر هایپوتھیسز او بل څه د پوټاشیم آین انفلکس هایپوتھیسز. سو هایپوتھیسز دي دوه. ستاسو په بک کې دوه دي. یو پکې د سټارچ شوګر هایپوتھیسز او بل څه د پوټاشیم انفلکس هایپوتھیسز. دا سټارچ شوګر هایپوتھیسز موږ ډسکس کوو چې دا جرمن بوټانیسټ H1 موهل پیش کړی دی په 1854 کې پیش کړی دی. په دې هایپوتھیسس کې دوه خبرې دي سټوډنټ. سو پوینټس دي پکې. یو پکې د ډے ټایم خبره ده او بل پکې د نایټ خبره ده. په دغه هایپوتھیسس کې ټو مین پوینټس دي. یو پکې دا ډے خبره ده او بل پکې د نایټ خبره ده. لکه د شپې خدا موږ ته پته را چې کوم دا ګارډ سیل دی دی په دې کې به څه جمع شوي سټوډنټ؟ په دې کې به سټارچ جمع شوي. څه به پې جمع شوي لکه خو چې کله مارننګ شي څه ټایم شي؟ مارننګ. نو د انور به راښکاره شي که نه؟ چې کله انور یا سن په دې باندې فال کېږي که نه؟ چې کله سل په اپیډرمل سیل یا په ګارډ سیل باندې فال کېږي نو څه به سویچ آن شي؟ فوټوسنتھسس به سویچ آن شي. دا خبره ځان سره نوټ کا. نو چې فوټوسنتھسس کله سویچ آن شي نو کاربن ډای اکساید به استعمالیږي. څه چل به کېږي؟ چې کله کاربن ډای اکساید استعمالیږي نو pH به څه کېږي سټوډنټ؟ pH به انکریز کېږي. چې کله کاربن ډای اکساید استعمالیږي نو pH به څه کېږي؟ سیوا کېږي. چې کله pH سیوا شي نو موږ ته دا پته را کاربن ډای اکساید پلس واټر نو دا به ګلوکوز او موږ له اکسیجن راکوي او واټر به راکوي. دغه عمل ته موږ څه وایو؟ فوټوسنتھسس. اٹ کازز ډیکریز ان pH. هایډروجن آین دا هایډروجن آین به کمی ځکه چې هغه دلته په دغه کې استعمالیږي که نه ان د فارم اف واټر.
pH increases in such condition نو pH به increase شي په دې ګارډ سیل کې چې کوم سټارچ جمع شوی دی سټوډنټ یک pH دلته pH 7 ولیکه صحیح ده چې کله pH هغه 7 شي نو فاسفوریلیز انزایم به سټارچ به کنورټ کوي څه ته ګلوکوز ته او فاسفیټ ته څه ته به کنورټ کوي لکه چې کله دلته د ګلوکوز مقدار سیوا شي د څه مقدار سیوا شي چې کله ګلوکوز مقدار سیوا شي سټوډنټ نو ګلوکوز هم سره سره دا سلوټ دی دا سره سلوټ دی نو دلته به واټر پوټنشل د اوبو مقدار به کمیږي چې کله په دې ګارډ سیل کې د ګلوکوز مقدار سیوا کیږي نو د څه مقدار به کمیږي د اوبو مقدار به کمیږي دا خبره ځان سره نوٹ کا او د دې سیل چې کومه تنده ده تست د اوبو دپاره به د سیل دا تنده یا تست یا فیاس به سیوا کیږي دا یې ته موږ څه وایو ډي پي ډي څه ورته وایو لکه ډي پي ډي ډیفیوژن پریشر ډیفیسټ ډي پي ډي څه مطلب دی ډیفیوژن پریشر ډیفیسټ چې کله دلته سټارچ کنورټ کیږي ګلوکوز ته د ګلوکوز مقدار په ګارډ سیل کې سیوا کیږي نو څه چل به کیږي د سیل به د ګارډ سیل به ډي پي ډي دا به څه کیږي دا به انکریز کیږي وټ از ډي پي ډي د سکشن پروسس اف ا سیل چې کله موږ ځان ته داسې اوبه راکاو که نه په سټرا باندې دلته ګلوکوز په دې کې سیوا شو دا به د سراونډینګ نه د سراونډینګ نه به څه کوي سټوډنټ دا به د سراونډینګ نه چې کوم واټر مالیکیول دي هغه واټر مالیکیول به دننه راځي څه به دننه راځي چې کله دلته د واټر مقدار سیوا شي سټوډنټ په دې ګارډ سیل کې نو دا موږ مخکې ډسکس کړي وو چې د ګارډ سیل کوم د آوټر وال دی دا وال دا سره دا الاسټیک دی دا سره نو په دې کې هائی پریشر بیلډ اپ شي څه پکې پریشر بیلډ اپ شي نو دا سایډونو دا وال چې کوم دا بهر ته لاړ شي او دا ځای څه شي دا ځای دا اوپن شي دا څه شي سټوډنټ دا اوپن شي خو دا به کله کېږي چې کله ډے ټایم وي اوس نایټ ټایم دې ته غوږ شئ during daytime carbon dioxide is used and glucose is formed it causes decrease in hydrogen ion concentration pH increases in such condition starch at high pH in the presence of phosphorylase enzyme converted into glucose and phosphate glucose concentration increases in guard cell water potential decreases and DPD of cell increases. It causes absorption of water from surrounding cell and stomata open. Stomata basically yagaba kolavigi. During night, no photosynthesis is taking place. Carbon dioxide concentration increases. Jikal shpashi no bia photosynthesis ne kigi. The carbon dioxide miqdar basically kigi student. Pare ki bara carbon dioxide miqdar ba CO2 ba bia sewa kigi. Jikal sewa shi. No pH basically kigi student. pH ba kamigi. نو موږ ته دا پته ده چې په دې ګارډ سیل کې کم ګلوکوز وي ایټ لو پی ایچ چې کله پی ایچ کم شي نو هغه بیا فاسفوریلیز انزایم به څه ته کنورټ کوي سټارچ ته او دا سټارچ په اوبو کې دا انسالوبل دی د دې سیل به هغه ډي پی ډي هغه به څه کېږي هغه به ډیکریز کېږي دا به لکه مطلب اوبو ته به ډیمانډ بیا نه وي لکه په دې کې بیا الریډي اوبه پکې سیوا وي که نه نو دا بیا سراونډینګ له څه کوي سټوډنټ دا بیا سراونډینګ له واټر ورکوي څه به ورکوي لکه خو دا به کله ورکوي چې کله زموږ سره نایټ ټایم وي صحیح نایټ ټایم ځکه چې په نایټ ټایم کې ګلوکوز کنورټ شوي سټارچ ته او سټارچ سره دا پالیسیکراید دا په اوبو کې نه حل کېږي دا په اوبو کې نه حل کېږي نو بیا به څه چل کېږي دا ځای به څه شي دا به کلوز شي دا به څه شي چې کله دا واټر لاس کړي نو دا به دا سیل به څه شي دا به فلیکسډ شي دا به مړاوی شي دا به څه شي دا به بند شي انشاءالله نیکسټ ټایم به بیا موږ پوټاشیم آین چې کومه تھیوري دغه به ډسکس کوو اټ از انف فار ټوډے